أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. الله عالم دے پمانا دے حروفو. تلك آيات الكتاب المبين. دیدا آیاتنا د کتاب واضحا. نتلو علیکا تلاوت کو منگا پتا باندے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق. داغ حالات د موسیٰ علیہ السلام او د فرعوننا بالحق پا حق سرا یا پا تفصیل سرا. لقوم یؤمنون د پارا د هاغ قوم چه هغی ایمان روڑی. ان فرعون علا فی الارض. بیشکا فرعون تکبر کڑے و پزمک کی. وجعل اهلها شیعا او گرزولیو اهل د دیزمکی ڈلی ڈلی. یستضعف طائفة منهم کمزوری کولی یو ڈل د دوینا. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. ذبح کول بی زامن د دوی او جوندی بی پریخودلی زنان د دوی یا حیا بی اغستل د زنانو د دوی. انہو کان من المفسدین. بیشک وہ دا فرعون دا پساد کونکنا. ونريد أن نمنا او من غختلا چه احسان وکو على الذين استضعفوا في الارض. پهاغی کسانو چه کمزوری کڑلے شویو ضعیف کڑلے شویو پزمککی. ونجعلهم ائمة او من وگرزو دوی لرا مشران پیشوایان. ونجعلهم الوارثین او من وگرزو دوی لرا وارثان د حکومت د فرعون. ونمکن لهم فی الارض او من طاقت ورکو قدرت ورکو دویتا پدیزمک کی. ونری فرعون و حامان و جنودهما او من وخیو فرعون تا او حامان تا او لخکر د دویتا. منهم د دغی خلقنا ما هغس کانو یحذرون چو دوی چه د هغین یریدل. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ او من الہام کو من پزڑک واچول مور د موسیٰ علیہ السلام تا. ان ارضعیه چه بیشکتو پی ورکو دی ماشم لرا موسیٰ علیہ السلام لرا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پس ہر کلا چتو ویریگی پدبان دے. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ نبیا اغرز ودلر پدریاب کی. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي او میریگا پہلاکت دد او مغم جنکیگا پا جدائی دد. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ بیشک من رواپس کون کیو دلرت تاتا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ او من گرزون کیو دلرا درسولاننا. فَالْتَقَطْوَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس روچت کرو دلرا آل د فرعون خزی د فرعون. لیکون لهم عدوا وحزنا
انجام بداشي نتیجه بدا راوزی چی شی بده د دوی د پارا عدوان دشمن وحزنا او باعث د تکلیف باعث د غم ان فرعون وهامان وجنودهما بیشکا فرعون او هامان او لخکر د دې دواړو کانو خاطئین و دوی خطا کونکی و دوی پا غلطا وقالت امرأة فرعون او اویل بی د فرعون قرة عین لی ولک یخوال دسترگو دے زما او ستا دا ماشوم لا تقتلوه مقتل ودلرا عسى ان ينفعنا قریب دا چه دے نفارا ورسی منگتا او نتخذه ولدا یا وبنسو منگ دلر پا بچی سرا وهم لا يشعرون پدا سے حال کی چی دوی تا خبر نو دوی تا پتا نوا چی سا انجام براوزی وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا او وگرزیدلو زړه د مور د موسی علیه السلام خالی د صبرنا یعنی نور صبر نشو کوله ان کادت قریبوا لتبدی به چې ظاهر کړي دی لرا لولا اربتنا علی قلبها که چرته مونږ نوې کلک کړي زړه د دې مونږ تسلی نوې ور کړي زړه د دې لرا لتكون من المؤمنین د دې د پارا چې شیدا د اعتماد کوونکو نا د یقین کوونکو نا وقالت لأخته او اویل دی مور بی خور د موسی علیہ السلام تا قصیه چی تلاش کود لرا زپد پسی فبصرت به عن جنوب پس قتل دی خور به دی موسی علیہ السلام تا عن جنوب دلرنا وهم لا يشعرون پدا سے حال کی چی دا خلق خبر نو پدی وحرمنا عليه المراضع من قبل او منع کړیو مونږ په موسی علیہ السلام پید اغی پی ورکونکو خزو من قبلو د مخکنا فقالت پس اویل خور د موسی علیہ السلام هل ادلکم آیا زو خایم تاسو تا علی اهل بیت یودا سکور والا یکفلونه لکم چه حغیب کفالت کوي دد حغیب تربیت کوي دد لکم ستاسو دپارا وهم له ناصحون او حغی دد سر خیر خواهی کون کی دی فرددناه الى امه پس من واپس کړو دی موسی علیہ السلام لرا مور ددتا کئی تقر عینها د دې د پارا چې یخی شسترګې د دې ولا تحزنا او خفن شدا ولتعلم او پوه شدا ان وعد الله حق چه بیشک وعده د الله رشتونی دا حق دا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا پوهیږي نه